کلما نضجت جلودهم اوس چې کله دوزخ ته څوک لاړ شي خدای پاک دې موږ ټول وساتي نو په جهنم کې به د انسان د بدن څه حال وي نو یهودو به ویل چې جهنم کې وخت تېرول هېڅ ګران هم نه دي خو هغه سور اور دی خو چې ورته ور وغورځېږي چې وبه سوځي او خبره به ختمه شي ایره به شي بلکل ختم به شي خبره به ختمه شي نو بیا په مړي باندې اور څه اثر نه کوي چې سوی نو په هغه باندې به بیا اور څه اثر وکړي نو باز دغه یو منټ دوه به پکې او بس بیا به وسوځي خبره به دې ختمه شي الله تعالی دا آیت مبارک نازل کو چې نا خبره ختمیږي نه بلکې کلما نضجت جلودهم هر واري چې وسوځي سرمنې د دوی چې سرمنې وسوځېدله نو بدلناهم جلودا غیرها نو بدل بکو دوی لره سرمن چې دا به علاوه د دغې مخکنی نه وي یعنی یو نوی سرمن به پې ور چړاو کو بیا به دې کې دوه روایت دي هغه دا چې دا یو سرمن چې وسوځي نو د پاسه بله سرمن به پې الله تعالی هغه ور چړاو کی هغه به پې پیدا شي او یا دا چې د خپله سوي سرمن به دوباره بیا را تازه شي نو داسې به بیا تازه شي لکه گویا کې اړو سوي نه ده او بیا سوځېدل بیا تازه کېدل بیا سوځېدل دغه سلسله دا به هغه روانه وي حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا سوځېدل د سرمنو دا به دومره په تیزۍ سره وي چې په یو ساعت کې په یو ګنټه کې به 100 پیرې د سرمن سوځي او دغه 100 واړه پیرې به دته نوې نوې سرمن هغه بدلولی کېږي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمائی تأکل النار کل یوم 70,000 مرة دا اور بخوری د دې جهنمی دا سرمن په یو ورځ کې 70,000 مرة په یو ورځ کې هغه 90,000 پیرې 90,000 پیرې به د سرمن هغه په یو ورځ کې بدلولی کېږي او بیا بیا به اور هغه خوري کلما اکلتهم قیل لهم عودوا فیعودون چې سرنګې دا اور ورله سرمن وسیزي وی خوري ورله نو وبه ویلی شي چې بیا دې پې ور چړاو شي نو فیعودون بیا به پې نوې سرمن راشي بلکل تازه سرمن به پې بله راشي کما کانو لکه څرنګه چې مخکنی هغه تازه سرمن وه نو هغه یو زل سوځېدل خبره ختمېدل داسې نه ده بلکې مسلسل سوځېدل او بیا بیا ورته سرمنه او دغه رنګې بدن هغه ورته تبدیل کول بیا تازه کول لیذوقوا العذاب دپاره د دې چې دوی عذاب هغه وسکي بل دوزخ ته چې کله دوزخیان ورګرځئ دا بدن به یې داسې وي لکه څرنګه چې وس دی لکه عام بدن چې کوم وي خو بیا چې کله جهنم ته ور وغورځئ نو د دې عذابونو د دې ورونو د دې سره به د ده دا بدن ښه ترقي کوي دی به غټیږي بیا نو ترمذی شریف حدیث مبارک نے چې د یو کس یو غاخ دا به د احد د غرم رشي د یو غاخ به دومره غټي بیا د نور بدن تماشا کوا څومره چې بدن ورته غټ شي نو بیا هغه ډیر زیات هغه سوځېږي او ډیر زیات تکلیف ورته هغه میلاویږي حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ د مخکنو کتابونو لوی عالم و د حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا هغه ویل چې اے امیر المؤمنین په یو ګنټه کې شپږ شلې پیرې 120 پیرې
به د دې جهنمي دا سرمن بدلولی کیږي دا به سوځي او بیا به ورته بدلوي عمر رضی الله عنه تصدیق کو بالکل اے کعب الاخبار صحیح خبره دی وکړه هغه وی دا زمونږ پاغه مخکنی آسمانی کتابونو کې داسې لیکل شوی دي هغه تصدیق وکړو نو کلما نزوجت هر واری چې وسوځي جلودهم سرمنې د دوی نزوجت دا هغه داسې سوځېدل هم بالکل سکارت نه جوړ شي یرت نه جوړه شي او نزوجت داسې هغه سوځېدل هم چې خوړی نه شي دا سرمن داسې خوړی نه شي لکه سړی چې غوښه په اوبو کې ښه وایشي یا خوړی نه کي چې ګوتې وله وروړي نو په دې ګوتو پکې بیا سمسوری کېږي بیا داسې په دې دوو ګوتو کې بیا تار تار ځي چې ډېره زیاته خوړی نه شي نو دقه رنګې دا سرمن به په دې اور کې داسې خوړی نه شي که د داسې وله ګوتې وروړي نو شلولې به دي پرې کړي به دي په منځ به دوه شوي نو چې کله یې داسې قسمه وسیږي نو بیا بدلناهم بیا به موږ هغه په بدل کې ورکو دوی ته سرمنې غیرها چې د دغې نه به علاوه وي او بل نزوجت عام سیزل هم لکه مثال یو سیز وسو یو سمداسې سټکوری دی نه جوړ شي که نه سټکوری ویلګي هغې شي ته چې کوم سوی بالکل په سوځېدو باندې داسې تک تور شوی نو دقې ته هم نزوجت ویلی کېږي نو بدلناهم مونږ به په بدل کې ورکړو دوی ته جلودن سرمنې غیرها نورې یعنی علاوه د دغې مخکنو نه غیر د دغې مخکنو نه لیذوقوا العذاب دپاره د دې چې دوی ښه وسکي دې عذاب لره ان الله بشک الله تعالی کان دې عزیزا حکیما غالب او حکمتون والا په هر سیز ورته غلبه ده هیڅ یو سیز داسې نشته چې دا ورته ګران دی او دا مشکل دی دا اسان او ګران موږ ته وي د خدای په نسبت باندې د دغې اړو تصور نشته چې دا کار مشکل دی دا ګران دی دا پیچیده دی داسې قسمه خبرې د خدای په دربار کې نشته په هر شی غالب دی په هر سیز باندې زورور دی او طاقتور دی حکیما او حکمتون والا هم دی یو کار دی د حکمت نه خالی نه په دنیا کې یو سړی کفر او شرک نارواو باندې سر وي نه یې رانسي ښه ورله هر څه ډېر شی ورکوي ښه د بدن نه چاق طاقتوري د مال نه ښه ډک وي ځکه خدای حکیم ذات دی خدای پاک ناڅاپه یکدم او فوراً څوک نه رانسي بلکې ښه مهلت ورکوي ښه پړی سستوي او چې کله یې راونسي نو بیا یې رانیول انتها سخت وي بیا د هغې نه د بچاو څه صورت نه وي